हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, नन पे FA2 की यो चैप्टर दे थ्योरी वाला चैप्टर दे नो कोशिश वको टोल चैप्टर बुक के वको दागे वजह दा چې تاسو کله बुक کې بیا ریډینګ کوئ چې تاسو بیا پوهیږئ خبرو باندې بیا تاسو پوه شئ. صحیح ده. ښه جی دا چیپټر چې دی فاینانشل اکاونټینګ بس تاسو هسې هم په کار راځي. FA2 کې هم دی، F3 پیپر کې هم دی، کانسیپټس هم دی، ډېر امپورټنټ چیپټر هم دی. FA2 کې بیا کوېسچن هم راځي، پیپر کې خامخا 2-3 کوېسچن دې چیپټر نه راځي، نو لږ فوکس سره به تاسو دا اورئ. صحیح ده. بیسک فریم ورک آف اکاونټینګ. ښه جی اصل کې فریم ورک مونږ وایو سټرکچر ته، ډانچې ته، چې په کومه ډانچه باندې مونږ اکاونټینګ کوو، هغه کوم اصول دي، هغه کومه طریقه ده، هغه کومه روایات دي چې په کوم باندې مونږ اکاونټینګ کوو. صحیح ده. اوس مونږ اکاونټینګ وایو چې اکاونټینګ کې مونږ دا چل کوو، ډبل انټري کوو، فاینانشل سټیټمنټ جوړو. صحیح ده. پروډنس کانسیپټ به یې اورېدلی، پروډنس کانسیپټ مونږ وایو، اکروول وایو. خو اوس دا ټول مونږ ولې وایو؟ دا مونږ ځکه وایو چې کله ته اکاونټینګ کې نو په کومه طریقه به یې کې، په کوم اصول به یې کې. صحیح ده. نو دا په دې چیپټر کې موږ ته دغه اصول ویلي، دغه طریقه کار ویل دی چې په کوم به موږ دا اکاونټینګ کوو. صحیح ده. ښه جی دلته یې لیکلي بیسک پرنسپلز آف اکاونټینګ. Accounting principles are conventions or accepted practice which apply generally to transactions. صحیح ده. conventions یا accepted practice مطلب دا دی هغه طریقې دي په کومه باندې چې وسه پورې اکاونټینګ کیږي او مخې ته په دې طریقو موږ اکاونټینګ کوو. صحیح ده. These accounting principles have been developed by accountants over times. او دا داسې نه ده چې فرست ټایم یو کس ناست دی او دا ټولې طریقې لیکلي، داسې نه ده. ټایم سره په دې کې ایډیشن شوی دی، په دې سره چې دی امپرومنټس راغلي، مخې ته مزید تبدیلیانې شوي دي او وسه پورې په هغې کې کېږي، روان یو د ټایم مطابق، د کنډیشن مطابق، بزنس د صورتیال مطابق چې دی په دې کې دغه شان ډیولپمنټ رو راځي. صحیح ده. ښه جی دغه طریقې دي چې دا موږ ته وایي چې ایسټ او لایبیلیټیز تاسو فاینانشل پوزیشن کې ریکارډ کړئ، بیلنس شیټ کې ایسټ لایبیلیټیز به څنګه ویلیو کوو. صحیح ده. انکم به کوم ځای ریکارډ کېږي، پروفیټ به کوم ځای ریکارډ کېږي. نو دا ټولې خبرې دي اکاونټینګ پرنسپلز موږ ته ویلي او موږ هغه فالو کوو. سمپل. صحیح ده. فاینانشل اکاونټینګ یاد ساتئ دا بای لا دی، بای سټنډرډ دی. موږ په دې کې سټنډرډس فالو کوو، په دې کې موږ لا فالو کوو. صحیح ده. نو لا چې ته فالو کوې نو چې لا به ته څنګه فالو کوې، په کوم اصولو به یې فالو کوې. صحیح ده. نو دا هغه اصول دي، هغه طریقې دي. ښه جی د ټول ناولنی پرنسپل دلته څه دی؟ بزنس انټیټي. او آی ایم کوایټ شور چې تاسو کې به ډېر ښه سټوډنټس ته بزنس انټیټي کانسیپټ پته دی، ته موږ ډول انټیټي کانسیپټ وایو. صحیح ده. د بزنس انټیټي کانسیپټ مطلب دا دی چې زموږ چې کوم بزنس دی، صحیح ده، دا د اونر نه سپریټ دی، دا د اونر نه جدا دی. کله چې تاسو F4 د لا پیپر وایي هلته ډیفینیشن کړی دی چې ستا چې کوم بزنس دی، ستا چې کومه کمپني ده، دا آفیشل انسان دی، دې انسان له اونر پیسې ورکړي دي او دا کمپني به څه کوي؟ دې اونر ته به پروفیټ ورکوي. صحیح ده. ښه جی اوس یاد ساتئ چې مونږ اکاونټینګ کوو د بزنس دپاره، مونږ اکاونټینګ کوو د کمپني دپاره، مونږ د اونر دپاره پرسنل اکاونټینګ نه کوو چې اونر سهار څه خوړلي، ماښام یې څه خوړلي، څه خرچه یې کړله، کم ځای نه پیسې رالي، هغه اکاونټینګ مونږ نه کوو. اکاونټینګ مونږ کوو د بزنس دپاره، کمپني دپاره. دلته یې بیا لیکلي چې سول ټریډر او پارټنرشپ چې دی هغه لیګلی سپریټ نه دي. یاد ساتئ سول ټریډر او پارټنرشپ چې دي کمپنی خو بیا جدا شو که نه، کمپنی تھرډ ټایپ اف بزنس دی، سول ټریډر شو، پارټنرشپ او کمپنی. سول ټریډر او کم پارټنرشپ چې دی نو دا اونر او بزنس دا به یوي. صحیح ده. مطلب دا دی په دې انلیمیټډ لایبیلیټي ده. انلیمیټډ لایبیلیټي مطلب دی پرسنل لایبیلیټي. پرسنل لایبیلیټي دا ده که بزنس باندې قرضې دي دا د اونر پرسنل قرضې دي، خو کمپني کې داسې نه وي. کمپني جدا لیګل سپریټ انټیټي ده. صحیح ده. د دې مطلب دا شو چې اونر به جدای، کمپني به جدای. کمپني څونه ټرانزیکشنز دي هغه به جدای، د اونر ټرانزیکشنز به صحیح جدا وي. په کمپني قرضه راله د کمپني قرضه ده، هغه د اونر خپله قرضه نه ده. صحیح ده. په کمپني چې کله قرضه راشي زیات نه زیات به د اونر انویسټمنټ چې دی هغه به لاړ شي، هغه به تاوان وکړي. خو باقی څه چلو شي؟ کمپني قرضه په کمپني پاتې شي، دا قرضې به کمپني ختموي. اوس کمپني به قرضې څنګه ورکوي؟ نو د کمپني سره خپل ایسټس دي، مشینري ده، بلډینګ دی، انوینټري ده، دغه به خرڅوي او په هغې کې به قرضې خپلې ختموي. اونر د هغې دپاره ریسپانسبل نه دی. صحیح ده. ولې نه دی؟ په پارټنرشپ او سول ټریډر کې ولې ریسپانسبل او کمپني کې ولې ریسپانسبل نه دی؟ نو موږ چې کله FA1 سټارټ کوو، FA1 په سټارټ کې دا خبره زه کوم، نو که چېرته انشاءالله
مونږ په هغې باندې لیکچر ریکارډ کوو نو په دې به زه جدا خامخا ویډیو جوړوم چې تاسو په دې پوه شئ چې په سول ټریډر او پارټنرشپ کې ولې انلیمیټډ لایبیلیټي او کمپنۍ کې ولې انلیمیټډ دي کمپنۍ او اونر ولې جدا دي سول ټریډر او پارټنرشپ ولې جدا نه دي صحیح ده خو بهرحال بزنس انټیټي کانسیپټ دا دی چې بزنس ته جدا سپریټ انټیټي ده او اونر د دې نه جدا دی د اونر دپاره موږ اکاونټینګ نه کوو موږ اکاونټینګ د چا دپاره کوو بزنس یا د کمپنۍ دپاره صحیح ده ښه جي سیکنډ کانسیپټ دلته دا دی ډبل انټري دا خو تاسو ټول ته پته ده چې ډبل انټري موږ څه ته وایو ګورئ ډبل انټري هر یو ټرانزیکشن دوه افیکټس دي 90% سټوډنټس ته دا پته نشته چې ډیبټ او کریډټ څه ته وایي صحیح ده ډېر کانسیپټ دا یوز کېږي څه چې موږ ته راشي ډیبټ شي او څه چې زموږ نه لاړ شي کریډټ شي نو دا خبره صحیح نه ده صحیح ده اکوریټ خبره دا نه ده صحیح خبره څه ده چې د هر یو ټرانزیکشن ټو افیکټس دي دوه افیکټ دي یو افیکټ هم ډیبټ وایو یو افیکټ هم کریډټ وایو کله به دې افیکټ ډیبټ وایو چې کم ټرانزیکشن کې زموږ سره ایسټ لایبیلیټي ایسټ ډرایینګز او ایکسپنس داسې یوه شوي دغه افیکټ ته هم ډیبټ وایو که فرض که په ټرانزیکشن کې زموږ لایبیلیټي انکم او کیپټل سیوا شوي دغه افیکټ ته هم کریډټ وایو صحیح ده ښه جي بیا هسټوریک کاسټ یو کانسیپټ دی چې ګوره The historic cost accounting system is a system of accounting in which all values are based on the historic cost incurred. The figure shown in the financial account for an item is the value of the item when the transaction occurred, not a current market value. For example, تاسو یو گاډی موټر واغستو فرض که په 10 لکه روپۍ تاسو موټر واغست صحیح ده زه کم چې زموږ سره فیګرز دي صحیح ده هغه زه پیور پښتو کې ویم لکه 10 لک په ځای یا 10 لک زه نه یوز کوم زه 10 لکه یوز کوم د هغې ریزن دا دی چې ډېر شی پښتانه سټوډنټس دي بیا ډېر شی افغانستان والا سټوډنټس دي زما اردو کې هم لیکچرې به په دې چینل تاسو ته میلاویږي او پښتو کې به هم میلاویږي صحیح ده نو کم چې پښتانه سټوډنټس دي دا د هغو دپاره زه ریکارډ کوم نو ځکه زه ټولې خبرې بیا پښتو کې کوم د هغو د اسانۍ دپاره ښه جي هسټوریک کاسټ دی نو هسټوریک کاسټ یاد ساتئ څه ته وایي فرض که تاسو ګاډی واغستو په 10 لکه باندې صحیح ده اوس یو کال شو دا سره فاینانشل سټیټمنټ کې په دغه 10 لکه ریکارډ شوی خو مارکیټ کې تا تاسو کو دا گاډی په 15 لک روپۍ اوس ملایويږي نو تب به اوس د کرنٹ مارکیټ پرایس باندې ځان سر نه ریکارډ کړي چې دا خو اوس په 15 لک دی زبل ته 15 لک کم نه هیستوریک کاست مطلب دا د اوریجنل کاست باندې چې تا کم غسته او په اوریجنل پرایس باندې چې تا پرچیز کړو په کې به ځان سر ریکارډ کړي بل خبره مو گاډی تا واغستو یو کال تا وشل فرض کا د 2 لک روپو ته د یو کال کې پټرول چې دی هغه یوز کړل صحیح ده اوس یو کال پس به ته دا نه وي چې 10 لک روپۍ ما ګاډی اخیستی او 2 لکه پټرول شو نو اوس دا ګاډی د 12 لکو روپو شو دا خبره هم غلطه ده هسټوریک کاسټ دا دی چې کوم اوریجنل کاسټ باندې ته اخیستی ته به یې په هغې ریکارډ کې یو دا کنسپټ شو صحیح ده بیا مټیریلیټي کانسپټ دی مټیریلیټي کانسپټ څه ته وایي مټیریلیټي موږ ته دا وایي چې هر هغه څیز چې هغه زموږ په اکنامک ډیسیژن افیکټ کوي هغه زموږ دپاره مټیریل دی کوم چې افیکټ نه کوي هغه ام مټیریل دی په دې خبره تاسو پوه نه شوئ صحیح ده اوس یې پوه کوم ګورئ ستا یو کسټمر دی کریډټ کسټمر دی او ستا په 10 لک روپۍ دي صحیح ده هغه تا ته ټولې روپۍ واپس کړې خو تا ته یې پکې 1000 روپۍ واپس نه کړې په 10 لکه کې دا 1000 روپۍ اس میټر نه کوي اس فرق نه کوي دا زموږ دپاره څه دي ام مټیریل دي خو که فرض کا په دې 10 لکه کې د 1 لک روپۍ تاله در نه کړي نو هغه ډېر غټ فرق راغی دغه زموږ دپاره مټیریل شو بل اګزامپل واورئ نان کرنٹ ایسٹ دي نان کرنٹ ایسٹ کې مشینري راله اکوپمنټس رالو فکسرز اینډ فټینګز رالو صحیح ده دا ټولې خبرې پکې رالې خو اکوپمنټس کې تاسو سټیپلر ته وګورئ سټیپلر میلاویږي په 400-500 روپۍ ستا سره 10 لک روپو نان کرنٹ ایسٹ دي او د 500 روپو یو سټیپلر دی که دا یو سټیپلر ته په د خپل ایسټ کې حساب کې او حساب نه کې هېڅ فرق نه کوي دا سټیپلر زموږ دپاره ام مټیریل دی خو فرض که ستا سره یو مشینري ده په 1 روپۍ ده که ته پکې هغه نه حسابې دا اوس فرق کوي نو دا زموږ دپاره مټیریل دی نو دې ته هم څه وایو مټیریلیټي کانسپټ وایي صحیح ده ښه جي افیکټو د حساب سره ګوینګ کنسن کم کانسپټ دی دا ډېر زیات امپورټنټ دی او په دې باندې ډېر ټاپکونه هم دي او کوېسچن یې هم راځي صحیح ده ګوینګ کانسن کانسپټ بالکل ایزی دی ستاسو په لیول بالکل ایزی دی صحیح ده دې مطلب دا دی ګوینګ موږ څه ته وایو چې یو بزنس روان دی صحیح ده اوس د دې مطلب څه شو د دې مطلب دا شو اوس چې بزنس څونه ډیلینګز کوي څونه ټرانزیکشنز کوي په دې سوچ باندې به یې کوي په دې یقین سره به یې کوي چې یو کاله پورې زموږ بزنس روان دی دا کانسپټ به تاسو کلیر کوئ په 4 لا پیپر کې هلته به تاسو ته کلیر شي چې دې خبرې څه مطلب وګوره زه منیجر یم ما ته د خپل بزنس پته ولګېده
چې یاره موږ د یو کال نه سیوا سروایو اوس نشو کولی ځکه چې زم سره پیسو شارټیج راغی زه دا بزنس مخې ته نشم بوستی زیات نه زیات څه په چل ول به زه یو کال ته ورسم اخوا زما بزنس بندېږي یا 6 میاشتې 7 میاشتې کار څونه ټایم دی دا حقه ټایم چې ماته دا خبره پته ولګېده چې یاره نور بزنس موږ نشو سروایو کولی نور بزنس زموږ ختمیږي زه به څه چل وکړم د هغې نه پس به زه ډېر شی ټرانزیکشن ودروم زه به قرضه چا نه نلم په قرضه به لین دین نه کوم ځکه چې ماته پته ده چې الریډي حالات خراب دي که نورې قرضې زه کوم زه ښه خرابېږم نو ګوینګ کانسنټ کانسپټ موږ ته دا وایي چې ته به بزنس کې چې څومره هم ټرانزیکشنز کې ته به په دې نیت کې چې زما یو کال بزنس روان دی که تا ته داسې نه ښکاري او تا ته دا مشکله ښکاري نو ته بیا قلار شه بزنس خپل بند که صحیح ده نو ګوینګ کانسپټ مطلب دا دی ښه چې دې کې ورکړلی وایي د بریک اپ بیسز ریفلیکټ دی فالوینګ صحیح ده د دې نه یو لاین مخکې لیکلی if the financial accounts are not prepared using the going concern basis then they must be prepared on what is known as the break up basis که اوس going concept ته نه فالو کې نو تا به break up بیا یوز کې break up اوس څه ته وایي some assets may be sold at less than their value in the position because while a machinery may have a use for a specific business it may be scrap metal to anyone else صحیح ده اوس ګوره ګوینګ کانسپټ نه خو ته راووتې که نه ته وایې چې یاره زما یو کال پورې بزنس نه چلیږي زما بزنس ختمیږي بریک اپ اوس تا ته دا وایي که چېرته کې زما مشینري ده زه به خپل ایسټ به زه څنګه ریکارډ کوم خپل ایسټ به د خپل اوریجنل ویلیو نه مطلب دا دی یو ایسټ دی ستا دپاره ستا لپاره مشینري دا ډېر ښه کار کوي ته وایي چې دا خو ما په 10 لکه روپۍ اخیستی و خو مې بي په بل چا اوس دا ته خرڅی نو هغه یې په 15 لکه هم نه علي ځکه چې دا ستا د یوز دپاره دی خو د هغه د یوز دپاره نه دی نو په دې وجه دی به ته بیا په سکریپ کې مجبورا خرڅی صحیح ده مطلب په کباړ کې به یې خرڅی نو دا ستا هغه ایسټ ویلیو خو هلته تا 10 لک ریکارډ کړی 10 لکه دې ریکارډ کړی خو دلته خو هغه د 15 لکه هم نه ده صحیح ده بیا in contrast property may be sold for a value in excess of that shown in the statement financial position based on original cost دا خبرم صحیح ده ما یو بلډینګ ما اخیستی دی په 100 لکه روپۍ او ما ریکارډ کړلی چې دا ایسټ په 100 لکه دی خو مې بیا زه په 15 لکه باندې خرڅ کړم صحیح ده نو د دې هم پته نه لګي بیا تھرډ سوی if the entire inventory is sold at once ګوره که انوینټري زه لږه لږه خرڅوم په دې کې زه پروفټ ګټلی شم خو که زه اوس ټوله انوینټري رالم او مجبورن یې ټوله یو ځای خرڅوم نو هغه به زه خامخا چې ځان ته خلاصوم خو په کم پرایسز به یې خرڅوم صحیح ده some customer may decide not to pay the business if it is known the business is about to go into liquidation خبره اوس څه ته وایي ګوره liquidation دا دی چې ما ته پته ولګېده زما بزنس ختمېدو والی دا 4-5 خبرې چې ما وکړې دا چې کله ستا بزنس ختمېږي مجبورن به ته دا کارونه کې صحیح ده نو سم کسټمر ډېر شی کسټمر کېدی شي تا ته پیمنټ نه کوي هغه ته پته ده د بزنس اسم لیکوډیشن ته روان دی ختمېږي که زه پیمنټ وکړم او که ونه کړم صحیح ده نو ځکه موږ ګوینګ کنسن کانسپټ باندې روان یو خو چې موږ ته پته ولګي زموږ بزنس اوس نه چلیږي نو بیا څه دی بریک اپ بیسس ته ته راشې بیا په دې حساب سره خپل کلکولیشنز کې دا بیا اندازې لګو چې زما دپاره خو ایسټ په 10 لکه دی خو مخې ته به دا په 15 لکه هم څوک والي کوانلی صحیح ده ښه جي اکروول اینډ پریپیمنټ یو چپټر هم دی او دلته یو کانسپټ هم دی اکروول کانسپټ موږ ته دا وایي چې ګورئ یو ټرانزیکشن موږ ریکارډ کوو په کیش بیس باندې یو ټرانزیکشن موږ ریکارډ کوو په ټایم بیس باندې صحیح ده کیش بیس مطلب دا دی چې کله ایکچولی ما ته کیش راغی یا ایکچولی ما کیش چاله ورکو نو دا ټرانزیکشن ما ریکارډ کوو خو کیش بیس شو خو اوس تا ته اکروول دا وایي چې نه ته به ټایم ریلیټډ خپل انکم او ایکسپنس به ټایم ریلیټډ ریکارډ کړې ټایم ریلیټډ مطلب دا شو اوس په دې میاشت کې نومبر میاشت کې ما څه ایکسپنسز وکړل اوس مې بي چې دا زه پې نه کم ما د دې پیمنټ نه دی کړی دې پیمنټ به زه په بل کال چېرته په مارچ کې کوم خو دا بیا زه په مارچ کې نه ریکارډ کوم چې دا په مارچ کې ما پیسې ورکړې دا ټرانزیکشن اوس شوی نه ټرانزیکشن به ټایم ریلیټډ مطابق ریکارډ کړي هغه په نومبر کې ریکارډ کړي ځکه چې دا نومبر ایکسپنس دی دغه شان که اوس ما سیل وکړو او ما ته چې دی فرض کا 50,000 روپو 50,000 روپو انوینټري ما په 15,000 خرڅ کړه ما ته 10,000 روپۍ انکم یا پروفټ میلاویږي خو دی به ما ته پیمنټ کوي زما کسټمر به پیمنټ کوي په بل کال چېرته په جون جولای کې نو دا به زه بیا په جون جولای کې نه ریکارډ کوم خو کیش ټرانزیکشن وشي کیش به ریکارډ کوم خو اکروول مطابق به زه څه کوم ټرانزیکشن اوس په دې ټایم شوی دا ټایم سپیسیفیک دې ټایم مطابق به زه ریکارډ کوم دا اکروول دی صحیح ده کنسسټنسي موږ څه ته وایو ګوره که چېرته کې کنسسټنسي دا ده که نه چې ټول کارونه تا یو شان کړي دي د دې څه مطلب شو ګوره یو کال لپاره ما فاینانشل سټیټمنټ جوړول پای کې ما سټیپلر چې و که نه سټیپلر هغه ما ام مټیریل حساب کو هغه د سره ما په ایسټ کې حساب نه کو بل کال چې بیا زه اکاونټینګ خپل کوم فاینانشل سټیټمنټ جوړوم خپل ایسټس ټوټل ریکارډ کوم په دې کې مال بیا په کار دی چې دا ایسټ زه
امټیریل حساب کم که دا اوس د مټیریل حساب هم تیر کال کې ما نوی حساب کړی نو ستا فاینانشل سټیټمنټ کې چینجز راتلی شي نو کنسسټنسي پکار ده یو کال لپاره چې تا کم ډیسیژنز اغستي کم پالیسیز تا خپل کړي بل کال لپاره مغه خپلول غواړي صحیح ده ا نوٹ ریګارډینګ پروډنس کانسپټ دلته درکړل ډیر لنتی دی خو زه تاسو ته پاسنه هم لنتی یادول ته ضرورت نشته ډیر زیات آسان کانسپټ دی ګورئ پروډنس کانسپټ تاسو دا وایي چې خپل ایسټ او خپل پروفیټ دا به ور سټیټ کینا مطلب چې 100% شور شوی نه دا به نه ریکارډ کې صحیح ده خپل لایبیلیټي او لاسز دا به انډرسټیټ کینا مطلب دا دی که ستا 50% شکم راغی چې دلته په ما لایبیلیټي راتلی شي یا دلته په ما لاسز راتلی شي هغه به ته خامخا ریکارډ کې د دې پروډنس یو کانسپټ یو بل مطلب دی ګورئ فرض کا ماته چې دی لس نوي سټوډنټان رالو صحیح ده اوس زه کالکولیشن کوم چې ماته په دې منث کې څونه فیس کلیکټ کیږي صحیح ده نو زه ما چې د یو پیپر د یو سبجیکټ فیس خو چې دی هغه 12000 دی یا 10000 دی صحیح ده 10000 به یې والم 10000 فیس ته د یو سبجیکټ او 10 نیو سټوډنټس رالو د دې مطلب دا دی چې ماته به 1 لک روپۍ میلاویږي اوس به زه چل کوم د اول نه به زه خپل ایسټ په 1 لک روپو نه ریکارډ کوم زه به په دې کې اندازه ولګوم چې یاره کیدای شي یو سټوډنټ به پکې ډسکاونټ وغواړي صحیح ده نو زه به 90000 ریکارډ کوم اوس دا زما خپل شی دی ایسټ اوس زما خپل دی 90000 اوس داسې شو میبي د دې نه ماته سیوا میلاو شي خو 90000 کنفرم یم زه شور یم 100% صحیح ده چې دا به ماته میلاویږي 1 لک باندې زه شور نه یم نو هغه به نه ریکارډ کوم ښه اوس زه په خپل سټوډنټ یم زه ټیچر له فیس ورکوم او فیس دی 10000 10,000 روپۍ اوس به زه دا نه سوچ نه کوم چې یاره زه به 8000 ورکم 9000 به ورکم نه زه به سوچ کوم چې 10,000 به ورکول غواړي زه به ډسکاونټ خبره کوم خو میبي زما ټیچر ماته ډسکاونټ راکړي یا رانه کړي صحیح ده نو ګوره چې کله ستا خپل شی شو ایسټ زموږ خپلې که نه موږ یې اون کوو هغه چې 100% شور شوی نه ته به یې نه ریکارډ کوې لاسز او لایبیلیټي چې تا ته شک هم راغی به ریکارډ کول غواړي دا ځکه چې ستا فاینانشل سټیټمنټس بیلنس شیټ او پروفیټ اینډ لاس څه جوړ شي ریلایبل جوړ شي که ته چېرته ایسټ او پروفیټ سیوا سیوالي کې هلته تا ته کم میلاویږي دا تا ته مسله جوړوي ښه دا هم دونه مسله نه جوړوي زه ایسټ ما 1 لک ریکارډ کړو جو 90,000 رالي صحیح ده لس کم 1 لک رالي هېڅ فرق نه کوي خو فرض که لایبیلیټي دپاره ما ریکارډ کړې وه چې لایبیلیټي به زما وي 80,000 او اصل کې راشي 80,000 نو 10,000 روپۍ د جب نه ورکول هم غواړي د هغې ما څه انتظام کړی که نه دی کړی د دې دپاره پروډنس موږ ته وایي چې موږ به دلته احتیاط دا کوو چې لایبیلیټي او لاسز چې شک راغی ریکارډ کول غواړي انډر اسټیمیټ کول غواړي نه انډر اسټیټ کوي به نه او ایسټ او پروفیټ به خپل اوور سټیټ کوي نه صحیح ده ښه جي اکټیویټي نمبر 1 څونه کوېسچن چې دا به تاسو کوئ ستاسو نه کېږي ما ته به کامنټس کې وایي نو بیا به ورته زه سالو کوم صحیح ده ښه جي کوشش دا کوئ څونه مې سی سی والا سټوډنټس دا لیکچر ګوري هغو ته دا ریکویسټ دی زما چې پکار دا ده که نه چې تاسو هر یو کوېسچن د کټي که د بوک یا تاسو په خپله باندې کوئ یو خو نیو ټاپک نیو کوېسچن دی ورسره ټاپک سره لینک نه وي نو هغه ټیچر وکړي خو باقي چې څونه کوېسچن دي هغه په خپله باندې کوئ ای سی سی داسې فیلډ دی چې دې کې سټوډنټ پریکټس ډېر زیات ضروري دی تاسو چې تر څو پورې پریکټس نه کړی تاسو په خبرو نه پوهېږئ صحیح ده ناول به کوېسچن په خپله ټرای کوئ په خپله پې سوچ کوئ په خپله بار بار ټرای کوئ ستاسو نه وشي تاسو دپاره ډېره زیاته ښه خبره ده ونه شي ستاسو نه ونه شي نو بیا څه چل کوئ بیا هغه ټیچر ته وایي چې یاره ټیچر ته بیا تاسو وایي چې یاره دا کوېسچن موږ ته وکړه صحیح ده ښه جي دلته اوس دی زم سره اکاونټینګ سټینډرډز اکاونټینګ سټینډرډ څه دي ګوره څنګه چې په ملک کې آئین دی په هغه آئین باندې رولز ریګولیشن باندې دا ملک چلیږي دغه شان اکاونټینګ چلیږي په اکاونټینګ سټینډرډز باندې صحیح ده اکاونټینګ سټینډرډ چې دا رولز اینډ ریګولیشنز دي دا به ته فالو کې او ته به خپل کار کې اوس دلته موږ دا راکړل انټرنیشنل اکاونټینګ سټینډرډز انټرنیشنل فاینانشل ریپورټینګ سټینډرډز اوس دا دواړه خبرې ډفرنټ دي که یوه ده ګورئ کله چې اکاونټینګ ایس سی چې دی دا ډېر لیټسټ فیلډ دی دونه پخوانی نه دی صحیح ده آی ای ایس به ورته دوی انټرنیشنل اکاونټینګ سټینډرډز دا خبره هم زه په اف ای 1 کې بالکل په سټارټ کې خپل سټوډنټس ته کوم کم سټوډنټس ته پته نه وي نو اوس یاد وساتئ آی ای ایس به اول یوز کېدو انټرنیشنل اکاونټینګ سټینډرډز ګورئ سټینډرډز موږ ته پته ده چې فاینانشل سټیټمنټ کې موږ لا فالو کوو چې لا څه وایي موږ اکاونټ دی پروفیټ پروفیټ اینډ لاس کې ریکارډ کړو موږ یې ریکارډ کړو ایسټ په بیلنس شیټ کې ریکارډ کړو ریکارډ یې کړو خپله مرضي پکې نه شو کولی خو منیجمنټ اکاونټینګ کې زموږ مرضي ده په خپله مرضي پلانینګ کوو په خپله مرضي باندې ډیسیژن میکینګ په خپله مرضي کنټرول وغیره وغیره
دوی چې کله انټرنیشنل اکاونټینګ سټنډرډ وې دا خبره دوی غلطه وه خو دوی ته ډېره وروسته ریلایز شوه. اکاونټینګ چې ته وایې نو اکاونټینګ کې 2 فیلډز دي، فاینانشل هم راځي، منیجمنټ هم راځي. صحیح ده؟ نو غلطي دلته دا شو چې ته اکاونټینګ سټنډرډ وې نو مطلب دا شو چې دا لا د فاینانشل لپاره هم ده او د منیجمنټ دپاره هم ده. نو په کار خو داسې نه وه. نو بیا وروسته چې ریلایز شو چې دا خو صرف فاینانشل ریپورټینګ کې موږ لا فالو کوو نو آی ایس دوی څه ته چینج کوو آی اف آر ایس ته. نو اوس چې تاسو څونه سټنډرډ یې نه هغه په آی اف آر ایس باندې راځي. صحیح ده؟ اوس دلته موږ چې دا فاینانشل سټیټمنټ جوړو پروفیټ اینډ لاس کې به دا ریکارډ کیږي، بیلنس شیټ کې به دا ریکارډ کیږي. دا کم سټنډرډ دی؟ آی اے ایس 1 پریزنټیشن اف فاینانشل سټیټمنټس دا موږ ته په دې سټنډرډ کې ویلي. آی ایس 2 کې موږ ته انوینټریز باره کې ویلي. آی ایس 16 نان کرنٹ ایسټ دپاره دی، پراپرټي پلان اکوپمنټ. آی ایس 1 او بیا پای کې آی اف آر ایس 15 ریونیو فرام کانټریکټ وذ کسټمرز. صحیح ده؟ دا اوس آی اف آر ایس کې دی. آی ایس 37 پروویژن دپاره دی. ښه اف ای 2 پیپر کې یاد ساتئ تاسو ته سټنډرډ راتلی شي چې آی ایس 2 سټنډرډ څه دپاره دی، یوه خبره. بل درته دا راتلی شي چې انوینټري چې دی انوینټري دپاره کم سټنډرډ دی. نو سټنډرډ یادول مسټ دي، ضروري دي. ښه جي بیا موږ ته ویلې چې امپورټنس اف فیر پریزنټیشن. فیر پریزنټیشن دا دی بهي چې ستاسو کم حقیقت دی کم رښتیا دي تاسو به حق بیس باندې څه کوئ خپل فاینانشل سټیټمنټس به جوړوئ. بیلنس شیټ کې که ستا سره ایسټ 10 لکه دي 10 لکه به ریکارډ کړي. داسې به نه وي چې 10 لکه ایسټ دی هلته ته 10 لکه لیکي. دا به فیر پریزنټیشن نه وي. چې فیر پریزنټیشن نه شو نو مطلب دا دی تاسو لا څه کوئ، قانون چې دی ماتوئ. چې قانون ماتوئ نو بیا به څه کوئ، سزا ته به هم تیارېږئ. نو فیر پریزنټیشن مطلب دا دی. صحیح ده؟ نه به چې دی سیوا لیکي نه به کم لیکي، کم چې څنګه راغلی او مخکې مطابق به یې لیکي. بیا اکاونټینګ کانسپټس دپاره دوباره ایکسپلین کړي چې آی ایس 1 موږ ته دا وایي چې فیر پریزنټیشن او فیر پریزنټیشن دپاره چې ته دا پرنسپلز فالو کړي نو هله به ستا څه جوړېږي، فیر پریزنټیشنز به جوړېږي. صحیح ده؟ ښه جي اکاونټینګ پالیسیز ګورئ. زموږ چې څومره م اکاونټینګ دی که نه نو دا ټول کېږي په پلانینګ باندې. یو کال نه مخکې پلانینګ شوی، یو کال نه مخکې هر څه میاشت کې به دا کوو، دغې کې به دا کوو، یو کال پس به دا کېږي. 3 قسمه پلانینګ کېږي، سټراټیجیک، صحیح ده، ټیکټیکل او اپریشنل. خو ستاسو سره لیول خبره نه ده. هغې دا مطلب چې یو لانګ ټرم پلانینګ یو میډل پلانینګ یو شارټ ټرم پلانینګ. صحیح ده؟ نو ګوره په اکاونټینګ کې موسټ آف د ټایم صحیح ده 90% ټایم باندې اکاونټینګ اسټیمیټس کېږي. هر څه ته په اسټیمیټ په اندازه باندې کې. اندازه څنګه کې کال سټارټ شو ته په دې کال کې به موږ د 15 لکو روپو سیل کوو، دا اندازه ده. اوس چې کال ختم شو ته خپل وګورې چې یاره د 15 لکو شو ډېرو شو که کمو شو. که ډېر شوی کم شوی نو ته پکې ایډجسټمنټ وکړي. نو هر کار موږ څه کوو په اسټیمیټس باندې کوو. میجرمنټ بیسز کاسټ ان آر وي ریپلیسمنټ کاسټ دا دلته پاتې کوي. په دې تاسو دلته نه پوهېږئ ان آر وي څه ته وایي، ریپلیسمنټ کاسټ څه ته وایي. دا چې کله موږ انشاءالله کلوزینګ انوینټري چپټر کول ته به کلیر شي. صحیح ده؟ سلیکټینګ اکاونټینګ پالیسیز. اوس د اکاونټینګ پالیسیز څوک جوړوي، څنګه جوړېږي، دا هم نیکسټ ټاپک دی، دا پای کې ووایو. وټ میک فاینانشل انفارمیشن یوزفل. ګورئ فاینانشل انفارمیشن څه دی؟ بیلنس شیټ اینډ پروفیټ اینډ لاس چې پای کې موږ ته دا انفارمیشن میلاویږي چې د دې کمپنۍ سره ایسټ څونه دي، لایبیلیټي څونه ده، کیپټل څونه دی، پروفیټ څونه دی، ایکسپنس څونه دي. صحیح ده؟ دا انفارمیشن چې فاینانشل سټیټمنټس په شکل کې ته جوړې نو د هغې څه فیچرز پکار دي، د هغې څه کیریکټرسټیک پکار دي، هغه څه دي ستا انفارمیشن ریلیونټ پکار دی. صحیح ده؟ که زه د پریزنټ خبره کوم ماته انفارمیشن د پریزنټ ټایم پکار دی. که زه د جنوري خبره کوم انفارمیشن ماته د جنوري پکار دی. که زه د سیل خبره کوم انفارمیشن ماته د سیل ریلیونټ پکار دی. فیتفل ریپرزنټیشن موږ ووایو چې فاینانشل سټیټمنټ چې کله فیتفل مطلب چې رښتیا ته ریکارډ کړي. کمپیریبلیټي دا کنسسټنسي سره تعلق ساتي. کمپیریبلیټي مطلب دا دی ته به خپل فاینانشل سټیټمنټ داسې جوړې چې د بل کمپنۍ سره هم ته کمپیر کولی شي، تیر کال او د روان کال سره هم کمپیر کولی شي. د هغې دپاره ضروري ده چې په یو کال ته څنګه فاینانشل ټریټمنټس کړي دي، په کومه طریقه ته اکاونټینګ کړی، په نیکسټ کال کې هم هغه طریقې باندې وکړي. ویریفایبلیټي ستا چې څونه انفارمیشن راځي دا به ټول ویریفایډ وي. تا چې کومې ډبل انټرانې کړي، کوم ټرانزیکشن ریکارډ کړي دا به ویریفایډ وي. صحیح انفارمیشن به ټایملینس ټایم مطابق به. صحیح ده؟ دې کې زیات ډیټیل ویل ته ضرورت نشته. ټایملینس مطلب دا دی که فرض کا بره ما تاسو ته ووایې زه جنوري دپاره ګورم جنوري کې څونه سیل کول پکار دی، د جنوري مطابق ماته کار پکار دی. بیا داسې نه چې جنوري تېره شوې ده او د هغې نه پس بیا زه انفارمیشن راټولم او بیا خو یې څه فایده نشته. وایي اختر چې تېر شي نکریزې خلک په دیوال لګوي. بیا صحیح ده؟ انډرسټینډیبلیټي انفارمیشن داسې پریزنټ کول غواړي. فاینانشل سټیټمنټس، بیلنس شیټ، پروفیټ اینډ لاس داسې جوړول غواړي چې په هغې هر یو کس پوهېږي. ځکه چې
فاینانشل سټیټمنټس ته چا دپاره جوړې د سټیک هولډرز دپاره جوړې. سټیک هولډر څوک دی؟ شیر هولډر دی، امپلای دی، منیجر دی، عام خلک دی، ګورنمنټ دی چې دا ټول پې پوهېږي. اوس هر چا خو SSC او CA نه دی کړی که نه، صحیح ده، چې عام کس پې هم پوهېږي او اکاونټنټ پې هم پوهېږي. ښه جي، بیا ادر کنسیډریشن سلیکټینګ اکاونټینګ پالیسیز. دلته ګوره موږ ته یو مسله دا راله چې تا هلته وایې چې ستا انفارمیشن ریلیونټ او ریلایبل پکار دی. نو ګوره چې ته ریلیونټ او ریلایبل جوړې نو ته به انفارمیشن ډېر زیات په تفصیل سره لیکې، صحیح ده. نو چې په تفصیل سره یې لیکې نو دا به بیا د هر چا په سمجھ کې نه راځي. نو یو دا مسله جوړېدی شي. بله نیوټرلیټي اینډ پروډنس. یو خوا ته وایي چې ریلایبل انفارمیشن پکار دی، هر څه حقیقت پکار دی. بل خوا پروډنس وایي چې یاره ته خپل ایسټ چې 100% شور شوی نه یې ریکارډ کوه. نو دا معمولي اختلافات راځي. نو دا د کمپنۍ دپاره یو چیلنج دی، هغه به په دې باندې کینی او دې ته به ګوري چې یاره درمیانه لار زموږ دپاره څه ده، صحیح ده. ریلیونټس اینډ انډرسټینډیبلیټي. نو دا بیا خبره ده، ریلیونټ انفارمیشن چې ته لیکې ته به په تفصیل سره لیکې. او انډرسټینډیبلیټي ته وایي چې یاره سمري ټایپ خلاصه ټایپ جوړ شي چې هر سړی پې پوهېږي، صحیح شو. ښه جي، ریونیو فرام کنټریکټ وذ کسټمر. ریونیو آیډنټیفاید کول دي، ریونیو ریکارډ کول دي. ریونیو مطلب ستا انکم. ګورئ دلته تاسو ته وایي دا هیډینګز درته زه وایم که نه، دا ټاپک هم ډېر اسان دی. دې مطلب دا دی چې کله ته سیل کې، صحیح ده، ته سیل کې نو ته به د خپل انکم کله ریکارډ کې. ګورئ 3 خبرې دي. کله چې تا ته کسټمر آرډر درکړو چې د 1 لک روپو زما مټیریل پکار دی نو تاله اله انکم ریکارډ کول پکار دي چې 1 لک روپو انکم راغی. دویمه خبره چې کله ته د تا کسټمر ته د مټیریل ډیلیور کیا ته ولېږي په هغه ټایم انکم ریکارډ کول غواړي. تھرډ خبره چې کله هغه تا ته کیش پے کی، تا ته پیمنټ وکړو هله ریکارډ کول غواړي، صحیح ده. نو ریونیو ریکګنیشن کې یو دا کوېسچن دی. بله د دې طریقه دا ده چې کله ته ریونیو ریکارډ کوې نو د ټول نه اول به آیډنټیفای د کانټریکټ آیډنټیفای کا. دا کانټریکټ د څه کېږي؟ نو موږ وایو چې کانټریکټ دا دی چې زموږ کسټمر د 1 لک روپو سامان غواړي، دا ورکول غواړي، صحیح ده. سمپل خبره. دویمه identify the separate performance obligation within a contract. separate performance obligation دا دی چې د دې دوو پارټیانو په منځ کې څه پرفارمنس به دوی کوي. نو یو به دا کوي چې دی به د مټیریل 1 لک روپو د کسټمر له ورکوي او کسټمر باندې څه ریسپانسبلیټي ده، هغه 1 لک روپۍ ورکوي. درېیمه خبره ډیټرماین د ټرانزیکشن پرایس. د ټرانزیکشن ټوټل پیسې سو د 1 لک روپۍ. څلورمه خبره الوکیټ د ټرانزیکشن پرایس. الوکیټ مطلب دا دی چې ته څونه سامان خرڅوې او د هر یو شي جدا جدا قیمت څونه دی. د 1 لک روپو چې زه سامان خرڅوم فرض کا هغه یو کمپیوټر دی او یو موبایل دی، صحیح ده. نو کمپیوټر چې دی هغه په 40,000 دی او موبایل په 80,000 دی، صحیح ده. نو دا الوکیټ کوم چې په 80,000 موبایل دی او په 40,000 کمپیوټر دی. پنځمه خبره ریکګنایز ریونیو. نو اوس ریونیو ته ریکارډ کا. ریونیو به هله موږ ریکارډ کوو چې کله ته ګوډز ډیلیور کې، چې کله ته ګوډز خپل کسټمر ته حواله کې دې ته موږ وایو کنټرول آف دی ګوډز. کنټرول آف دی ګوډز مطلب دی چې کله ته ګوډز خپل کسټمر له ورکړه او د هغه ځای ته ورسېدو، اوس کنټرول پې د هغه راغی، نو اوس ته خپل انکم ریکارډ کړه چې ما ته به دونه انکم راځي. اوس کیش خبره جدا ده چې هغه تاله هر کله کیش درکوي، صحیح ده. بیا په دې کې انټري کړله ډیفرډ انکم. د ډیفرډ انکم اکرول پری پیمنټ سره تعلق ساتي، دا به هلته ډسکس کېږي، صحیح ده جي. ښه جي، دا د تیورۍ یو ډېر مزیدار او انټرسټینګ چپټر دی او کانسپچولی ډېر زیات ضروري دی فاینانشل اکاونټینګ دپاره. نو تاسو لازمي په غور سره لیکچر واورئ، دوباره یې ریپیټ کوئ، 3 باره یې ریپیټ کوئ، صحیح ده. صحیح پې ځان پوه کوئ، کوم ځای نه وئ پوه څه کوېسچن یي کامنټس کې موږ ته کوېسچن راکړئ، انشاءالله تاسو ته به کامنټس کې موږ انسر درکوو، صحیح ده جي. خپل خیال ساتئ، د الله په امان.